په دې ګاډي کې زما بچوړو نو هغې باندې هم ډېر شوي دي خو چې په څانیولې راغله کور ته هغې دا وویل چې زموږ مسی موږ شته زما ګاونډۍ موږ شته زما په دې خوا کې بردکۍ لاړو او زه ورته لکه بچ شوم نو زه ورته سمدستي رالم چې زه د دې تاڼې معلومات وکړم د دې عوامو معلوم چې څنګه راوتې او څونه راوتې خبره امر ونه شو باقاعده په کیلو کې لاندې کور او زه به زموږ بچی دي قسم په خدای کې یو تن پاتې یو تن دې شو ټوټل به راوځو او چې بیا موږ څه وکړل دا حکومت پیسې ترسه دوی به کوي دا کم دی دا چا څه دی هغه نه پته ولګي دا چې لګي چې ډرایور پیژنې کوم ګاډي چې فایرینګ شوی دی هغه ډرایور وسره زی او وخت او وسیم دا ګاډي دا دنه په سکول کې ولاړو او دا بهانه به پاس شوی د سکول د ګیټ نه او ماشومان به لګیدلې یو ماشوم به هلن سات په پات او سلو بنځه به زخمیان دي اوس په وخی تللی بشي تللی بشي په ګیټ باندې واجمنو د دې نه مخکې که موږ راوباسو نو د وژلو خبرې ځکه نه کېږي چې د هغه ماینډ موږ چیک کړو چې څه دي چا ورله پیسې ورکړلي چا ورله څه کړلي چې د هغو انټاروګېټ کړو که نه د هغې نه پس به بیا دغه کېږي چې کولاو شو په دې خبره امر ونه شو باقاعده په کیلو قسم په خدای باندې چې کولاو شو په دې خبره امر ونه شو باقاعده په کیلو کې لاندې کور او زه به زموږ بچی دي قسم په خدای کې یو تن پاتې یو تن دې شو ټوټل به راوځو او چې بیا موږ څه وکړل دا حکومت پیسې ترسه دوی به کوي دا کم دی دا چا څه دی هغه نه پته ولګي دا چې لګي چې ډرایور پیژنې کوم ګاډي چې فایرینګ شوی دی هغه ډرایور وسره زی او وخت او وسیم قسم په خدای باندې چې کولاو شو په دې خبره امر ونه شو باقاعده په کیلو چې کولاو شو په دې خبره امر ونه شو باقاعده په کیلو کې لاندې کور او زه به زموږ بچی دي قسم په خدای کې یو تن پاتې یو تن دې شو ټوټل به راوځو او چې بیا موږ څه وکړل دا حکومت پیسې ترسه دوی به کوي دا کم دی دا چا څه دی هغه نه پته ولګي دا چې لګي چې ډرایور پیژنې کوم ګاډي چې فایرینګ شوی دی هغه ډرایور وسره زی او وخت او وسیم قسم په خدای باندې چې کولاو شو په دې خبره امر ونه شو باقاعده په کیلو